د وړوکي اختر د مانځه مکمل طریقه او دغه رنګې د هغې چې کوم نیت دی د هغې مکمل طریقه او انشاءالله العزیز تاسو ته په خپل محسوس انداز کې دغه نیت سمجاوهمه. بالکل بوډا به شي، غاښونه به دې پرېوځي او تا نه به نیت هېر کېږي نه. د مانځه چې کومه طریقه ده په داسې ترتیب باندې تاسو پوه کوم که نه چې انشاءالله العزیز بوډا به شي او نظر به دې لګي نه، خو به ټیک کې د اختر لمونځ به ټیک کې. نو راځئ چې ځو د نیت طرف ته. ناشنا خبره ده چې کله اختر شي نو هر غټ اختر کې وړوکي اختر کې استاد نیت وایي که نه، نو اکثر د بوډاګان پکې چغې کوي چې نیت به څنګه وي. چې یو سړی 50 کالو ته ورسېږي، 80 اویاو ته ورسېږي او نیت نه ورځي، چې دوی له نه ورځي که نه د هلکانو له به څه ورشي. نو راځئ چې نیت زده کړو او په داسې طریقې تاسو ته وایم چې انشاءالله العزیز په پوره ژوند کې به تاسو نه دا به هېر نه شي. که د غاښونه ټول پرېوځي که نه انشاءالله العزیز نیت به درنه پرېوځي نه، نیت به تاسو ته یاد وي. نو راځئ په یو ناشنا طریقې باندې نیت زده کوو. نو نیت کوم د زړه د اخلاصه. څو رکعته لمونځ دی؟ 2 رکعته. نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعته. مخکې څنګه لمونځ دی؟ فرض ده که واجب دی؟ واجب دی. نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعته واجب لمونځ ادا کوم. د غټ اختر کو د وړوکي اختر، د وړوکي اختر نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعته واجب لمونځ ادا کوم. د دې وړوکي اختر تکبیرونه پکې شته که نه؟ بالکل پکې شته. نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعته واجب لمونځ ادا کوم د دې وړوکي اختر سره د واړه تکبیرونو. ښه لمونځ ځان لکه که امام پسې کې؟ بالکل امام پسې کوم. نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعته واجب لمونځ ادا کوم د دې وړوکي اختر سره د واړو تکبیرونو په دې حاضر وه په دې حاضر امام پسې، یا په دې حاضر وه د چاشت هم ویلی شي، د ساخت هم ویلی شي، دغه هم ټیک ده. په دې حاضر وه په دې حاضر امام پسې مخمې د کعبې شریف په لور کو الله اکبر. دا خو زمونږ طریقه د نیت شوله. نو چې کله مونږ نیت وتړو نو بیا به د هغې نه بعد الله اکبر ووایو. چې کله مونږ الله اکبر وکړو بیا به د هغې نه بعد ثنا ووایو. ثنا به ووایو تر ولا اله غیرک پورې هم ویلي. بیا به د هغې نه بعد الله اکبر لاسونه اوبره کړو غوږونه پورې، او دغه رنګې لاسونه به واپس ښکته کړو، خو لاسونه به ځوړند دي. ها نیت به تړو نو یو الله اکبر شو. دغه رنګې دویم الله اکبر به وکړو الله اکبر، بیا به لاسونه ښکته کړو ځوړند دی. دغه رنګې دریم الله اکبر به وکړو الله اکبر، خو لاسونه به ځوړنده نو ډایرکټ به نیت وتړو. بیا به د هغې نه بعد تعوذ ووایو، دغه رنګ بیا به تسمیه ووایو، بیا به د هغې نه بعد سورة الفاتحه، بیا سورة الاخلاص، بیا به رکوع کو، بیا به سجده، بیا جلسه، بیا سجده. بیا چې راپاسو نو بیا موږ بسم الله الرحمن الرحیم به امام ووایي، او دغه رنګې د هغې نه بعد به الحمد ووایي، ورپسې به سورة الفاتحه ووایي، ورپسې دلته کې به 3 تکبیرونه وکړي. الله اکبر به وکړي امام، الله اکبر لاسونه به ځوړند کړي، بیا به الله اکبر وکړي لاسونه به ځوړند کړي، بیا به الله اکبر وکړي لاسونه به ځوړند کړي، او دغه رنګه څلورم الله اکبر به د رکوع دپاره وکړي. نو دغه رنګې رکوع کړله، بیا به 2 سجدې وکړي او سلام به وګرځوي. کله سلام وګرځو د هغې نه بعد چې کله امام صاحب پاسي او دغه خطبه وایي که نه خطبه، دغه خطبه را واجب ده. څنګه چې دا لمونځ واجب دی دغه رنګې دغه خطبه هم واجب ده. هغې نه به تښتو نو چې کله موږ خطبه واورېدله بیا به د هغې نه بعد امام صاحب دعا کوي، په دعا باندې به امین د ووایو، او بیا به د هغې نه بعد که څوک په حرالې کې، که څوک مصافحه کې، که څوک غاړه ورکوي جومات کې، بالکل څه مسله پکې نشته دی. او خو جومات کې به شور نه کوئ، جومات کې به درز غوبل نه کوئ، په سړیتوب باندې په ارام باندې هېڅ مسله نه کوي. بیا به د هغې نه بعد کور ته دا لاړ شي. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.